فرمایا دی امت ته او فرمایا انما یقینی خبر ادا د بندا انا بشر بیشک ز بشر یما ز انسان یما مثلکم ومثل دستاس یعنی خلقت ظاهری سره څنګه چې تاسو الله پاک انسانان پیدا کړی د آدم علی السلام په اولاد کې پیدا کړی هم دغه شان زم بشر یم زم انسان یم زما بدنم انسانی دی بشری دی او څنګه چې تاسو ته بشری تقاضی دي خوږیږي دردېږي ستړی کېږي هم دغه شان زم خوږیږم دردېږم ستړی کېږم نو ستاسو د خلقت ظاهری په اعتبار سره زم ان بشر یم ستاسو په مثل مطلب فرشتہ نیما او خدیم نیما ربم نیما در رب بندیما بے مثل و بے مثال بشر یم نو انما یقینی خبر دادا بدن دا انا بشر مثلکم ز بشر یم ز انسان یم پا مثل دستاسو یوحا الیا خو وحی کولیشی ما باندې ما طرف تا وحی کولیشی پا موتا خو وحی نکی وحی خو پر رسولانو باندې کیږي کنه پیغمبرانو باندې کیږي نبیانو باندې کیږي نو یوحا الیا وحی کولی شي په ما باندې ما طرف ته وحی کولی شي الہکم الہ واحد معبود تاسو معبود یو دی ان دینه پته لګی دی رسولې جملې نه چې الہکم الہ واحد په دې مخکینه جملې سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په جواب مبارک الله پاک ته فرمایي تاسو وتو فرمایي محبوب تو فرمائے دے امت تلی چھ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ اور پسی سے فرمائی دی جملے نہ پتہ لگی چھ مطلب سے الہ نیما ز معبود نیما ستاسو پشان انسان یم دا مطلب نہ چھ ستاسو پمش تاسو چھ سنگے دش زمیم سنگ چھ ستاسو سترگی دی دش زمام دی سنگ چھ ستاسو لا سن دی بعضی جاہل خلق د دین دا د آیت کریمہ دا مقصد واغس چینی زمون د سترګې څنګه لیول کی دي نو دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې مبارکې دي په خلقت په اعتبار سره دي د پیدایش په اعتبار سره دي د انسانانو سترګې دي لاسونه مبارک زمونږه مداغي مو بالکل خپې زمونږه دي د هر انسان دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا خپې مبارکې دغه شان د بدن هر اندام څنګه چې د انسانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خو چرته دا سوچ ته جوړ نشي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زمون په مثل انسان د بيدبه او ګستاخینیت ته پکې جوړ نشي پاره د احادیث مبارکه لازم خود دلته دومره خبره چې الله پاک محبوب علیه الصلاۃ والسلام په جبه مبارکه دا اعلان ولې په قیامت پورې انسانانو ته پیریانو ته په قران شریف کې چې انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ مخی ورپسی انما الہکم الہ واحد چه بیشک معبود ستاسو معبود یو دی یعنی اللہ جل جلالہ چه رب دی الہ دی دا عبادت لائق ذات دی نو آغا گوره یو دی مطلب سا خدای نیما مانا با خدای نجوڑے ویسنگا چی عیسایانو دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک نا خدای و دا خدای زوی و توی نعوذ باللہ کافران شو مالا چرتا داسی سے جوڑ لکے رب را نہ جوڑ لکے الہ را نہ جوڑ لکے معبود را نہ جوڑ لکے دا شرک پلا را لار نشے دقا مقصد دی آیت کریم فمن کان یرجو لقاء ربه بس چاچی سوک چوچ امید ساتھ دخپل رب دا ملاقات فلیعمل عملا صالحا دینی دا رب دا ملاقات امید ساتھی نو پکار دا چی دے عملو کی نیک عمل او بیاسو کی ولا یشرک بعبادت ربه احدا او شرک نکی دا اللہ پاک پا عبادت سرا تخپل رب پا بندگے کی دا ہیچ چاہیو قسم پا کی شریک نکی پا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ پاک پا بندگے عبادت کی سوک شریکو نکی نو لہذا دی آیت کریمہ اللہ پتا ہو لگی دا چی دا آیت کریمہ چی انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ دی دا پارا قرآن کریم کے نازل شو چی چرتا دا امتیات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لا دا خدای درجہ ورنگی فتاقا مقصد نہیں دا مقصد نہیں چی مسلمان را پاسی اخبر خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زانم گناہگار گڑی دا زان نے پا مرتبہ کخکتا ہو گڑی او یہ دا زان پشان برابر ہو گڑی دا مطلب دا دی کریمہ دا دی
خپل د سیاق او سباق نه پته لګي چې ورپسې الله پاک فرمایي انما الهکم اله واحد او یوها الیه چې پکې چې تاسو په شان بشر یم تاسو په مثل خدا مماثلت د څه په اعتبار سره دی دا چې زم آدم علیہ السلام په اولاد کې الله پاک انسانی شکل کې پیدا کړي فرشتہ نے خدای نے رب نے معبود نے خدا ہونا چې د آیات تاسو پس پیش کوي چې انما انا بشر مثلکم او رسول الله مبارک وي زمون په شان انسان په ګستاخه پنیتی وي د به پنیتی وي بیا خو سړي بل خوازي کفر ته سړي رسي الله مو د ګستاخونو سره د مو ساته امين خو مونږ په یو بل خو ګمان کوو مسلمان به مسلمان کوي ګمان نه کوي او خو ګمان نه ګمان به کوي د ګمانونو نه بازار ساتي د انسان چې تاسو برای راست په خپل دغه د عقیده تپوس نه کړي نو تاسو په هغه فتوا نه لګوي نه به دغه باره کې د کفر او د ګستاخی خبرې کوي دا د درخواست کوم اجازه د هر انسان یو خپل نظریه د اوس په دې جمعات کې په سونو خلک بناسي د هر انسان یو خپل نظریه دا یو سوچ دی او یو مسلمانو الله دې کې جداسي چې هغه ګستاخیو کې د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې نه کوي داسي الله دې شرم داسي نه کوي ولهذا اوس مین خبره دا چې دلته چې مثلیت ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي او الله پاک قرآن شریف کې د آیات ذکر کړي چې محبوب ته وته فرمایا چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی تاسو په مثل بشر یم په ما وحی کولی شي زما طرف ته وحی کولی شي او بشکا الہکم الہ واحد معبود تاسو یو معبود دی برحق معبود دی خدای یو دی رب یو دی بس ٹھیک شو جی اوس راځو احادیث مبارکه درا چا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مثلیت دلته چونکی مثلیت ثابت شو بشرو مثلکم دی نو آیا په ډیرو احادیث مبارکو کې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایي دغه مثلیت نفي دی چې تاسو په مثل نه او هغه حدیثونه بخاری کې مشته او مسلم کې مشته ټولو کتابونو کې دلته بس کوي اوس دا غیر دلیل په تور بخاری مسلم شریف حدیث مبارک میں دول استو عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما هغه مبارک فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منکلو مونږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عن الوصال د وصال وصال مراد صوم وصال صوم وصال څه ته وایي د وصال روزي څه ته وایي چې هغه کې وسه به وسوالي څنګه وسلو به وسوالي لکه سار پښمنی او مسلمانو ما خبرو جماعتي ټیم راغی درو جماعت نه کړ خوراک ساکه ونه په سبب پښمنی راغی به پښمنی کې سونه خوړل بلو بیا رو جماعت ما انور پرې وته به رو جماعت ونه مسلسل درې سلور پینځه شپږ ور وځي دی لګیا دی غسل خوراک ساک نه کوي بس خوراک ساکه بند کړي مسلسل سور ورځې روزه شپه ورځ روزه دې ته وایي صوم وصال صوم وصال مو پیژنئ چې پای کې روزه ماته بیا نه پر لپسې روزي بس شپه ورځ روزي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ منې کړو د صوم وصال نه او قالو صحابه کرام مبارکان عرض کو چې انک تواصل بشک تاسو خو د وصال روزي نشي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو خو نشي په خپل هم باندې کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسې چل بکاو چې بل حدیث مبارک د بخاری شریف مسلم شریف کې موجود دی انس بن مالک رضی الله تعالی مبارک داغي راوی دی افرمایي چې واصل النبي صلی الله علیه و وسلم اخر الشهر صوم وصال شروع کړي د وصال روزي شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په اخیره حصہ د میاش کې میاش نه ته مراد د رمضان المبارک میاش رمضان المبارک د اخیره ورځ چې شروع شوي اخیره عشره یا اخیره عشره د مخکې اخیره عشره د اخیره ورځ د رمضان المبارک چې وي په دې کې رسول الله مبارک څخه شروع کړي د وصال روزي څه مطلب هو جماعت باغ نه کو پېشبني به نه کو مسلسل به بس خوراک به نه کو اسخاق به نه کو ورسې بند کړي عوام روټي ژوندۍ تیر ولا
وواصل اناس من الناس. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام خواشقان او تابعدار خلقو بس په هر یو سنت باندې هغه 100% عمل کوشش او کوي چې وی کتل چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام خو جماعت ټیم دی وزارو نو شو ور پرې وتاو خوراک ساک نه کوي رو جماعت نو بس اغیم بند کړ رو جماعت سار خوراک پېشمنی کې هغه نه کوي بس دین نه کو خلق وزره د وصال روزي صحابه کرام مبارکانو شروع چې مونږ هم خوراک ساک نه کوو بس ورته چې محبوب نه کوي دسه به مونږ هم نه کوو نو خلقم صوم وصال شروع کړي فبلغ النبي صلی الله علیه و آله وسلم بس دا خبر را رسیده چاته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تا چیرې دا شان صحابه صوم وصال شروع کړي او صحابه کرامو رنگونه زیړ شو ته چې مسلسل سلو ورځې او درې ورځې او 15 ورځې روټه نه خوري او بنس کې نو څه چل وي مونږ باندې خو دې کې یو ورځ هم چا بند کړه کنه یو ورځ او یو شپه نو بیا حالات بیا نشو پاسې دي ګرځېدي بیا نشو اول ځو بیا تاسو خو صحابه کرام مبارکان کمزورتیا پیراله کمزور دي حدیث شریف کې نشته نور روایتو کې دي نو چې دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر رسیدا چې صحابه سو می وصال شروع کړي روزما دي نګي خوراک سال نګي پر لپسې روجي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل لو مد بي الشهر کچری وګدا کړي شی او په ما باندې د میاش مطلب دا رمضان مبارک د میاش لګ نور وګدا وی لګي روزه په ګډېره پاتې وي لواصلت وصالا نو بابا روجي د وصال نیولې ما به نور روزه کړي و ډېر ورځې به ما روزه کړي و خوراک ساګ به بند کړي بس نه به کو دا وصال لا روزه به څه کړي و دا به نور وګدا کړي و روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با درې ورځې درې شپې روټه او نه خوراک ساګونه 15 ورځې به تیر شي خوراک ساګ به ونه کو ور ورځې به تیر شي خوراک ساګ به ونه کو نه هر ورځې به تیر شي او د وصال روزه په خوراک ساګ به نه کو چې کله دی محبوب علیه الصلاۃ والسلام سو فرمایل کدا رمیاش لګو د شوی د رمضان مبارک لکه ورځې پکې وي نو ما بعد وصال لا روزه ما به بیا نی ولا ما به مسلسل جاری ساتلې وا يدعو المتعمقون تعمقهم دا به ولی بجاری ساتلا وی دې د پارا چې دا متشدد خلق چې کم دي دا خپل تشدد پری دي مطلب دا چې کم خلق ما سره ځان برابرۍ چې موږ د پشانی د دمبل دوخ په ودولاس دیو بدن دې د خټو جوړ د چې موږ هم د دولاس او دوخ په د خټو بدن جوړ دی وی دې د پاره به دا روزه موږ د کړی و چې زما يدعو المتعمقون تعمقهم چې پریخي وی منشوي وی تشدد کوونکی د خپل تشدد نه څه مطلب برابرۍ کوونکی د خپل برابرۍ کولونه ما سره چې کوم خلک ځان برابرۍ چې دا زموږ د پشانی د بدن په اعتبار سره د انسان چې هم انسان دی او زم انسان نو د دې خلقو د مات د پارا د شکست د پارا ما به دا وصال روزه نور موږ د کړی ما به ډېر ورځې خوراک ساک کړی چې د دې زوتا چې ما سره ځان برابرۍ دا چې دا ځان کې تشدد پیدا کړی دی چې زم دې تا کړی چې دی د خپل تشدد او برابروالی ما سره پریخي دې د پاره ما دا روزه د وصال نور موږ د کړی وا او بیا محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک جمله فرمایلا انی لست مثلکم بشکا ز نیما په مثل دستاسو ورته فرمای انما انا بشر مثلکم کړه قرآن شریف دې زموږ ایمان دی دلته فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې انی لست بشکا ز نیما مثلکم استاسو په مثل ټول صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسو په مثل ځنه ما نو په دې آیت باندې صحابه کرام مبارکان نه پوهیدل انما انا بشر مثلکم باندې هغه دې په قرآن شریف خو پوهیدل صحابه کرام کومه ته پیډر خو پوهیدل مونږ پیډر خو پوهیدل دا خو منه چې هغه پیډر خو پوهیدل په قرآن شریف باندې زمونږ د دې زماني د علماءونه او د قیامت پورې د عالمانو لوی لوی دا ټول مجتهدین صحابه کرام مبارکان لوی مرتبه د چا شاګردان نو یو شاګرد یو صحابي دا فرمایي چې قرآن شریف کې قرآن تاسو فرمایي چې انما انا بشر مثلکم زه تاسو په مثل باندې بشر یم او دلته راته اوس فرمایي چې انی لست مثلکم بشک زه نه یم تاسو په مثل باندې د دې څه مطلب دا یو صحابي مبارک اعتراض کړ
کړي به دي کې به موجود وي په دې حدیث شریف چې ته یو صحابي مبارک دا سی ویلي چې موږ د رسول الله مبارک په مثال باندې یا رسول الله مبارک زموږ په مثال باندې چې نه شو تاسو لپاره دا جمله به د صحابه پیدا نه کی دا آیات هغه تم نازل شي هغه په خپل ویدل خو ګستاخ به ادب نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک هغه د ادب په تقاضو پویدل هغه د تعظیم په تقاضو پویدل چې تعظیم رسول صلی الله علیه وسلم ستوي او د دې څه حیثیت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک پټول انسانیت او پټول مخلوقات او کائنات کې کم مقام دی هغه مقام پیژند او هغه پستر کو چې لیدلیو او مشاهده کول نو هغه چرته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زموږ په مثال باندې ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې ګوتو مبارک د میزنا فصله حدیبیه کې چینی جاری شوی لیدلې وي 1500 صحابه کرام هغه وبس کړي وي چې ردامونه کړي خپل ساروي وبکړي خپل لوخي ډک کړي هغه معجزه لیدلې و چې درمون د بدن زمون بدن خو چې خوښ شي نه ویني روزي جړي وبو سپینی وبو ته روزي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ګوتو مبارکونه چینی جاری شوی د صفا پاکو وبو 1500 صحابه کرام هغه سکلي دي او د سنې کړي بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارک موجود دی داغی دا ویلی شو چې زمونږ لاسونه او ستا لاسونه یو شان هغه معجزه هم لیدلې وه چې دا ګوتې اشاره رسول الله مبارک څنګه وکړه بخاري شریف مسلم شریف حدیثونه دي سپوږمۍ ته نو سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه داسې یو لاړه او یو داسې لاړه دا ګوتې په اشاره هغې سپوږمۍ ټوکړېدل لیدلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغې ویلي چې زمونږ دا ګوته او ستا ګوته یو شان دي هغه دا لیدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پس بلار پس مکه دی په مدینه منوره کې دی په مکه مکرمه کې دی او په دې ستر پستر کو مبارکو د الله جل جلاله نورانی له پرشتو دیدار کوي او ممتنخ کوي د ټول اسمان معاینه کوي او فرمایي په بخاری شریف حدیث کې چې په اسمان کې می یو سپخ زې خالی ونري د رسول الله مبارک فرمایي مگر فرشتي په ولاړ دي څوک په قیام کې دي څوک په رکوع کې دي څوک په سجدو کې دي ولې دروغ وي کله دې اسمان چې هغه فرمایي ما زینما چې خالی ځای نشته سپق په اسمان کې حدیث دی بخاری شریف نو هغه ته پته و چې رسول الله مبارک په سترګو مبارکو د اسمان سپق دی الله پاک نه پټ کړو پرشتي ني هغه ته پته و چې په دغه سترګو مبارکو د جنت دیدار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دوزخونو چکر او د رب الجلال دیدار کړي په دغه سترګو مبارکو باندې هغه ویل شو چې زموږ سترګې د رسول الله مبارک د سترګو په مثال باندې هغه ته هر څه مشاهده و تجربه و مشاهده و ارسي په خپل سترګو لیدلیو مونږ ډیر کمزوري خلک یو د دې زمانه د مسلمانانو مونږ سلیدلی نه دي مونږ تش حدیث کې وایو بس چې لاس خبره آیت کریمه ولولو چې آیت کریمه کې دا مسله تش کتابونه مونږ ته مخه ته پراته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سو فرمایي په دغه موقع چې صحابو سو به مثال شروع کړی او خوراک ساکه بند په روزي میاش کې روزمات دیوار سي پرې خودل پېشمنی پرې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په فرمایل خپه کېده په خپل امتیانو باندې خو رحمت للعالمین دی خپه شو چې دا صحابه کرام سکه دا خو زما په خې پدې کې کوي زما دا سنت هم دین پرې دیو جمع دي کوي نو هغه بدلونو ته نقصان رسیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپه شو ته فرمایل انی لست مثلکم بشک زنه مستاسو په مثال دې حدیث کې صحیح د بخاری مسلم زنه مستاسو په مثال به فرمایل انی اظل یطعمنی ربی ويسقینی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې بشکا زما رب مال خوراک را کوي زما رب مال اسخاک را کوي زما رب خوراک اسخاک مال را کوي اوس کم خوراک اسخاک را کوي د دنیا دا خوراکونه نه یادول دا میوه او دا خوراکونه خجوري وبې نه یادول ځکه چې خجوري وبې خوړې خو بیا صحابه لیدل نو بیا سو به مثال څه شي شو دا روحاني خوراک یادې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چا روحاني خوراک صحابه کرامو پستر ګونې لیدو نو تاسو نه مستاسو په مثال زستاسو په مثال باندې نیمه بشر دستاسو په شان انسان نیمه زما رب مال خوراک سخات راکړي
تاسو له درکې هغه شان خوراک سات کوم چې ماته ملاوي مطلب ماته روحاني خوراک سات ملاويږي پاغي ماته طاقت روحاني ملاويږي ماته د دنیا د خوراک بیا ضرورت نه نو که زه 10 ورځې خوراک ونه کم او زه که 15 ورځې خوراک سات ونه کم پر لپسې که زه ډېر ورځې دا روزه له 70 ورځې یو له 9 ورځې ته وګدا کم په میاس کې خوراک سات نه روزه ماته پېشمنی نه نو زه خو تاسو په مثال لیم کنه ما له زماره خوراک سات راکړي دا د بخاری او مسلم شریف حدیث دا الفاظ دینه څه ثابت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو په مثال نیمه دا جمله زمانه ده نه دا د دې زمانه د یو مولا ده دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د بخاری او د مسلم او ډیرو کتابونو دا حدیث مبارکه دا را نقل کړی دي نو لہذا انک تواصل کې مې دا وضاحت ته کو چې دغه صوم وصال صحابه کرامو شروع کړی نو صحابه کرام مبارکانو چې شروع کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منع کړ نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال په دې حدیث د بخاری مسلم کې چې کله صحابه کرام دغه صوم وصال نه منع کړل پر لپسې روزینا نو صحابه کرام سوال وکړو قالوا دو يرزق انك تواصل بشک تاسو محبوب علیه الصلاۃ والسلام روزه نشي د صوم وصال په خپل دې چې موږ باندې کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وتعالى موقع فرمایل انی لست مثلکم هغه جمله ده بشک ز نیما استاسو په مثل انی اطعم واسقى دې کې داسې الفاظ دي بشک ماته خوراک سخات را کولی شي استاسو په مثل نه استاسو په شان انسان نه ماته زما رب خوراک سخات را روحاني خوراک هغه صحابه کرام مبارکان دي ورپسې بل حدیث مبارک د بخاری او د مسلم شریف متفق علیه حدیث مبارک دا به نور کتابونو باندې نقل کړ ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دی هغه فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال في الصوم بش مونږه منکو رسول الله مبارک د وصال نه پروجه کې وصال مطلب پر لپسې روزه دینه مونږ منکو فقال له رجل من المسلمين یو صحابي یو سړی نو سړی سو کو صحابي وکړه د مسلمانانو یو صحابي مبارک د مسلمانانو نه عرض وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا انک تواصل یا رسول الله بشک تاسو سو می وصال نیسه تاسو د وصال روزه نیسه اې د الله رسول صلی الله علیه و سلم تاسو خو نیسه مونږ نه کوي مطلب دا وکړه چې تاسو خو نیسه نو مونږ ولې نه کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دل جواب ورکو دغه صحابه کرام ولا په دغه مجمع کې چې وايکم مثلی اوس خبر الټا شو وايکم مثلی کم یو دی پتاسو کې مثلی زما په مثال تاسو کې کم یو زما په مثال مطلب تاسو کې سوګنیشتا زما په مثال انسان زما په مثال بشر ايکم مثلی کم یو دی پتاسو کې زما په مثال بابل حدیث د بخاری مسلم شریف کې سو په دو کې چې انی لست مثلکم بشک زنه مستاسو په مثال په دې حدیث د بخاری مسلم شریف کې سړي چې ايکم کم یو د پتاسو کې اے صحابه زما مثلی زما په مثال تاسو کې کم یو زما په مثال یا لکه زه د توې مچي زستا په مثال نه او یو ته مچ ته زما په مثال نه خبره ولټه شو خبره یو ده مطلب نه زستاسو په مثال یم او نه تاسو زما په مثال انسانانو او بشري فرق شته ډېر لوی فرق دا مرتبه فرق دی دا مقام فرق دی او د یو نبی مبارک جسم اطهر تا باډه تا بدن تا د بدن هر اندام تا یو امتی نه رسی دا عقیده دا بدن سره دې ځکه وساته ما سوي د یو نبی مبارک بدن تا جسم تا باډه تا هر اندام د جسم اطهر تا یو امتی نشي رسیدي په هر یو امت کې چې کم نبی مبارک رسول مبارک الله پاک په کومه زمانہ کې مرا لګل دي نو د امتیانو نه اعلی بالا افضل ډیر زیات شرافت والا د بشری باډه د بدن د سټرکچر او د ساخت په اعتبار سره اعلی د هر یو صفت په اعتبار سره اعلی را لګل دا د مسلمان سره چې یو امتی یا ټول امتیان چې راجم شي
دا د نبی او د رسول مبارک مرتبه مقام تا شان او عظمت تا او داغه جسم تا نشي رسېږي دغه ډېر لوی فرق نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي ته فرمایي چې ايکم مثلی کم یو تاسو کې زما په مثال تاسو زما مطلب تاسو زما په مثال یې کم یو په تاسو کې زما په مثال بیا وته رسول الله مبارک فرمایي چې انی ابیتو بشک ز داس شپه تیرو بشک ز داس شپه ابیتو ز داس شپه تیرو ما چې یطعمنی ربی ويسقینی زما رب مال خوراک راکړي زما رب مال اسخاک راکړي خوړل سخل زما رب مال راکړي یعنی میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے خوراک سخاک زما رب مال راکړي ز شپه دسې تیرو اوس د شپې کم خوراک سخاک رسول الله مبارک ته ملاوي ده اخو نو ام المؤمنین مبارک یې ذکر کړی دی چې شپه کور کې وا د یو بیبي سره به وکړ نو یو بیبي ویلي چې د اسمان نه خوانچه رااله او دسترخوان راغی او میوې ورته پرتې وې ما ولیده رسول الله مبارک هغه وخوړې نه دا په دې روایتو کې نشته نو ولا چا څه شی پخ کړی چې ولې راوړي دی هغه خوړلې دي او نو صحابو د نه څه خوراک کړي او نه د صحابو په مخ کې کړي دي د شپې روزه بداغي خدا سینت تیرې دا روایت تاسو ته ما روزه کې بیان کړی مو ټول شپه روزه کې هغه عبادت کو الله جل جلاله ته ولاړو او تهجد خو پر رسول الله مبارک فرض هو خو هغه خامخا ټول مدینه منورې وړو ځوانانو زنانو او ماشومان ټول به تهجد کول تهجد لپاره بازار نه اذان کېده په مدینه منوره نو څنګه رسول الله مبارک فرمایي چې زده شپه تیرو ما چې مال زما رب خوراک ساک راکړي نو تاسو وای دا کم خوراک ساک چې پر نظر نه راځي نو خامخا به تاسو سوای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته کم خوراک ساک ملاوي د شپې روحاني خوراک بیان دی کم خوراک وته ملاوي هغه خوراک د دنیا د خوراکونو پشان نه وو او نه د دې سره تعلق نو دا احادیث مبارکه درې بیان شو درې معنی په بخاری مسلم شریف کې موجود نورو کتابونو برانه خلق کړي په دو حدیثونو کې داسې الفاظ راغلي چې انی لست مثلکم بشک از تاسو په مثل نه او په یو روایت کې دا راغل چې ایکم مثلی تاسو کې کم یو زما په مثل مطلب تاسو کې یو قسم زما په مثل انسان نشته او نزس تاسو په مثل انسان یم ما ته زما رب خوراک سکاک راکړه زه شپه داسې تیروم چې خوراک سکاک ما ته زما رب راکړه دا شان او مرتبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا امتی او پیجنی بیا یو امتی نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زمون پشان انسان زمون پشان انسان سوچ کوا او یا وی زد رسول الله مبارک پشان دا دوانه انتهایی خطرناک خبره کم از کم مسلمان سره دا نه خي دا خبره دا خو هر دور کې کافر خپل نبی او رسول ته کولې چې ته زمون په مثل انساني ته زمون په مثل بشري او په هغه آیت کریمه کې مقصد دی چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد پورا آیات وایا یعنی مو وایا مخکې ورپسې لاړ شه موضوع سره ورسوه هلته چې الله پاک اعلان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ژبه مبارکه چې محبوبت تاسو ته وفرمایي دی امت ته وفرمایي چې زه تاسو په مثل بشر یم ما ته طرف ته وحی کولی شي او یقیني خبره ده بدل ده چې معبود تاسو معبود یو دی مطلب زاز تاسو په مثل بشر مطلب معنی بداسي وضاحت تفسیری داسې چې خدای نیما زه الہ نیما زه تاسو رب نیما خو دونه خو دا مطلب هم خو نه دی چې تاسو په منځ پشان انسان شو مطلب دا زه فرشتم نیما زما انساني د خټو خورو جوړ بدن دی دا خور هم ډېرې اعلی د کوم خورو نه چې د انبیاء کرام علیهم السلام بدلونه جوړیږي جنتی خورې ښه زما استا پشان خټه او خوره نه ده خمیرم بدل دی د انبیاء کرام علیهم السلام بدلونه د جنتی خورې خټې نه جوړیږي په هغه کې داسې ابیلیټیز او داسې صلاحیتونه الله پاک په بدنونو کې واچي چې د یو نبی مبارک په بدن کې د 4000 انسانانو طاقت الله پاک اچي ترمذی شریف حدیث داسې نه چې زموږ استا پشان خلاصونه دي وزن دونه زور دی پکې نه دومره زور پکې نه دی اډیر اعلی اوچت ګوتې مبارکي
سترګې مبارکي، جبه مبارکه، د بدن سره مړه چې څومره شیزونه ریلیټډ دي او ټچ دي او تعلق ساتي، هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعلی دي، بالا دي، افضل دي، زمونږ د دې پشان نه دي. دا لاړې دي کنه، تاسو لاړې شته په جبه کې لاړې شته په خوله کې کنه ته یو مګه کنه یار په یو بدانه باندې جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحیح حدیث مبارکاو کې د ډیرو صحابه کرام مات اخفا رسول الله مبارک هغه دغه شان ور وستا او لاړې مبارکې په راکا غلي او مات اخفا الله پاک جوړ کړ. راوتلې سترګه مبارکه د صحابي مبارک په غزوه کې هغه لاس کې نیولې وروړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته. رسول الله مبارک هغه راواغسته واپس په دغه خالی ځای کې خدا لاړې مبارکې په راکا غلي او ډیره زبردست واپس کولې الله جوړ کړ. داسې اپریشن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دي. د هغه لاړو مبارکو مثال او مثال د ټول انسانانو د لاړې چې راغونډې کی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړو مبارکو ته ورسي هغه د بدن سره تعلق ساتي کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د بدن اطهار نه چې کومه خواله مبارکه براوتا صحابیاتو صحابه کرامو بازار سره په بوتلونو کې ساتنه جمع کوله. ام سلیم رضی الله تعالی عنها سره په بوتل کې به هغه خواله مبارکه دا سره راغونډ کړه سرمنه باندې رسول الله مبارک ارمان کو وګړي اوړي باونو سرمن خو تاسو ته پته را نو پاګې باندې بخواله پاتې شو باندې زر راغونډ کړه پس ډکی پس بیا بوتل کې ډک کړه هغه به داسې خوشبودار و چې په ټوله علاقه کې هغه شان خوشبو نه ملاوي د خوشبو په تور بیا په ځان له بوله په بدن نو زموږ هغه مخولي څنګه بيدونه دي نو دا هغه شان دي کې دي شي چاري نشي کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې محبوب خپل فرمایي په دې حدیث مبارک او یو بل کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سترګو مبارکو د بدن مبارک بخاری مسلم شریف حدیث متفق علیه. دا ډیرو کاش چې دا علما بیان کړي مسلمانانو دی ولې پټیا بخاری مسلم کې دي ټولو کتابونو کې دي په کار چې عوامو ته بیان شي چې زموږ د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقام او دا مرتبه دور الوشان ول الله پاک ورکړي. بیا به څوک داسې نه وي چې هغه زموږ په شان بشر او انسان په کوم اعتبار وي چې زما په شان بشر او انسان کوم اعتبار وي یار هغه اعتبار باندې کوم پوهه کړه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نے روایت کی قال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای اتم رکوع والسجود پورا کې خپل رکوع او خپل سجدي. رسول الله مبارک صحابه کرام متصوف فرمای موږ یو کو د موږ نه پاسه فرمایي چې خپل رکوعګانی پورا کوي پورا رکوع کوي پورا سجدي کوي صحیح سجدي کوي صحیح رکوعګانی مطلب دا فوالله قسم یو خوري دا الله په ذات مې دي قسم قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بهر موقع کې نه خوړو چې خبره به مضبوطول او ډیر زیاته تاکید لپاره باغ قسم خوړو وی په الله په ذات مې دي قسم انی لاراکم من بعد ظهری بشک ز تاسو وینما صحابو ز تاسو وینما د خپل شانه من بعد ظهری ظهر شاته وي ز تاسو وینم د خپل شانه اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم هر کله چې تاسو رکوع کوئ او هر کله چې تاسو څه کوئ یعنی زه چې کله رکوع لازم او زه چې کله تاسو ما پسې رکوع نو تاسو رکوع لاړ شئ چې سجدې لاړ شم نو تاسو امام چې رکوع سجده کوي خو مقتدیان یې ورپسې کوي نو دا د الله په ذات مې دي قسمي چې زه تاسو د خپل شان اینم چې تاسو رکوع کوئ او تاسو سجدې کوئ نی رکوع کوي او مینم دا رکوعګان ما تخکاری او چې سجدي کوي نو او مینم. بل حدیث مبارک په دې موضوع باندې دا حدیث متفق علیه دی بخاری مسلم دوانو را نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی مبارک دی حدیث راوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بشک فرمایلی هل ترون قبلتی ها هنا وی آیات تاسو دا اینه چې به زما مخ قبله طرف ته دی امام مخ چرته د چې اوس مخ کې شم زما مخ بچرته تاسو ته به میسي شابي نو آیات تاسو دا بس ګوره چې بس زما مخ قبله ته شو بس فوالله وذ الله بذات می قسمی ما يخفى علي خشوعكم فما باندې پټ نه دستا سو خشوع
ولا رکوعکم او نستاسو رکوگانی پا ما پٹی دی انی لأراکم من وراء ظهری بیشک از تاسو وینما دخپل شانا زما چې تاسو ته شي نو تاسو وینما تخکاره او ډیر عجیبه جمله ده چې د حدیث د بخاری او مسلم شریف عاشقان لخوان ورکی او ګستاخان رسول باندې ایټم بم او موږ ټول د رسول الله مبارک عاشقان مسلمانان موږ ګستاخان یو مسلمان خدای ګستاخه کینا خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د کمالات داغه د سترګو مبارک داغه د بدن مبارک داغه د سنت مبارک الله موږ ګستاخه کوي کني ایمان بیا دې سره دا خو د ایمان خبرې دا ډېر نازک تارونه ز چېړم تاسو ته مې شروع کړي خو اشاره تن به پويږي او چې څوک عقل الله ور کړی او په سوچ کې په دې حدیثونو کې رسول الله مبارک فرمایي فوالله ما يخفى علي خشوعكم وی دا الله په ذات مې د قسمی په ما ستاسو خضوع نه ده پټ د خشوع تعلق د څه سره خضوع چرته ای لکه ستاسو د زړونو زمانه پټ نه دی او په دې زړونو کې چې ستاسو خضوع د ام زمانه پټ الله پاک لازم د مسلمانانو په زړونو رسول الله مبارک له الله پاک دا علم ورکړي چې دا د زړونو په زړونو کې دنه چې چا څومره خضوع ام وته پتا و دا علم چا ورکړي والله تعالی رسول الله مبارک له ورکړي او دا حدیث په دلیل چې په ما پټ نه دی ما يخفى علیا خشوعکم ستاسو خضوع تاسو چې کوم عاجزی ده دا په ما پټ نه ده ولا رکوعکم او نو دا رکوگان استاسو پا ما پتی دی او ایزا بیشک وینم دا خپل شان تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا سنگ چه مخامخ لیدل کتل دقا شان مخامخ بے لیدل خپل استرگ مبارک لیدل کتل کول لکا موتا چه مخامخ کو دقا شان با ورطا شاتا طول ارسخ کاری دا شان دا چاو دا مقام تو ہوا یا ماتا کنزدی ودرم ستا ساتا سیدی لکا شیراز بھئی سوک ستا شاتا ناستا تویلشی زویل شم چې زما شاته اوس چک شروع دي سیدی تاسو ویل شئ چې دا شاته د څوک ناس دی سیدی شاته بګوري نه سترګې منه تاوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک په بدن اطهر کې بیا محدثین د دې حضرت محدثینو شروع لګوري نه زما غدونه خپل باسونه د دې حدیثونو لاندې کړی دي چې هغه وګوري ایمان پیدا سړی تازه شي الحمدلله زموږ د خسته عقیدی الله دې موږ سره د مرګ پورې وساتي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هر اندام هر یو د بدن مبارک اندام او صفات د هر سن اعلی او بالا غنو بس یو رب منو د رب ذوالجلال نه پس رسول الله مبارک بس دا کوم عقیده ده او دا عقیده ده چې زمون بدنونه داغه د بدنونو په شان داغه بدن مبارک زمون د انسانانو د بدنونو په شان نه دي دا عقیده ده ضرورت وي انما انا بشر مثلكم زمون په شان بشر وکړه الله په قرآن شریف کې وایي خدای دې پستر ګړون کا اړون خواسه می او بیمانه بزید دنیا نه خدای دې خلق او تبانه کړو د بخاری او د مسلم دا حدیثونه مور پسې پښاره کې وایا چې په خپل رسول الله مبارک فرمایي چې انی لستو مثلکم ایکم مثلی دا پکې وایا دا وکړوي خبر ته چې لاړ شي بیا به د مسلمانانو ته وي نشته مینه دلته نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا صفات الله پاک ول توفیق نه ورکړي چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه بیان کړي کم از کم ندی کوي د علماء متوضاحت نه به منی دي د فقه امامان نه به منی محدثین نه دی منی مفسرین دا بخاری مسلم خو منی کنه ارزه کې نیغ کوي مسلمانانو ته ډیره خبره ده زمونږ په دغه بخاری شریف عقیده ده په دغه قرآن شریف هم عقیده ده په دغه مسلم او ترمذی هم عقیده دي د دې حدیثونو خو بیان کړه مسلمانانو ته چې مینه سی واشي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک سره نو په دې حدیث مبارک څه شو چې رسول الله مبارک څنګه مخک ته نظر لګید د قشان به شاتم نظر لګید بل حدیث مبارک د مسلم شریف دی یو ورځ رسول الله مبارک صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم یو پرې موږ مبارک کو ثم انصرفا بعد اشر راتاو رسول الله مبارک د موږ پس راتاو شو مقتدیانو ته اوس خو ډیر مولیا دي چې مونږ کې پرځو بس خو مخي نه دعا ته راتاوي نه درس راتاوي او بدا قشان باندې مقابله ته به مخي ثم انصرف راغلی په دې مسلم شریف حدیث رسول الله مبارک موږ نه پس چلو پرځ چې وګړل ثم انصرف رو ګرځي خپل مقتدیانو ته صحابه کرامو ته فقال وی پر اے فلان یا فلانو اے پلان کیا الا تحسن صلاتك تا صحیح منزولونک تا خپل منزولونک
هغه یو صحابي ته فرمایي اچا چې روان موږ کړو الا ينظر المصلي الى صلى كيف يصلي آیا وی مسکون کی چې کله مسکین نو دا خبر نه کوي چې دې څنګه مسکین لکه ته مسکې او ته دا سوچ نه کوي چې دا مون څنګه کې او بیا وی فرمایل فانما يصلي لنفسه بشک وی دا مسکون کی دا خدان د پاره مسکین چې الله پاک ول نجات ورکړي دا موږ د تاسو سره راغلي چې الله پاک مو بقي الله پاک رضا شي کنه دې راغلي یې نو دا خدان د پاره دا مسکون کی مسکین هم یقیني خبره ده او به وته فرمایل انی والله بشک وی د الله په ذات باندې قسم دې چې یما لو ابصر من ورای کما ابصر من بین یدی و بشک ز شاته داسې لیدل کوم د خپل شاته څنګه چې زی خپل مخ ته لیدل کوم د قشان لیدل شاته او اچا چې د موږ غلط کړو واقع صحابي ته आवाज چې پلان کیا تا ولې صحیح موږ په ما پسې شاته داسې مقام د یو امام شته داسې مولا به پیدا کی چې شاته مقتدی موږ ګډ وډو کې او راو ګرځي واقع ته چې دا موږ صحیح کا او کتلې مته دی پسترو د سر پسترو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مقام او مرتبه نو دا احادیث مبارکه یو څو بیان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې چرته داسې ونه وای چې رسول الله مبارک زمون په مثال لې او یا غزمون په مثال یا موږ دغه په مثال انسانان نه ډېر لوی فرق دی ډېر لوی ډیفرنس دی بچی د سینې شی ویلې پلاټ ته چې دستا پشاني بچی ویلې شي پلاټ ته چې دستا پشاني ویلې شي او دا به سات څو غاڼه به ادبي به نه کړي ستا په مخ کې چې زما مخ کې دا یو بشیر اپاس یو پلاټ ته زما مخ کې وای چې زه خو ستا پشاني سالم کړم په موتا کې سفارخ نو څنګه په مریخ او ولخا مخالاس دم چې ته زما مخ کې څنګه وای چې پلاټ ته څوک دسی وای چې زه ستا پشاني انسان یم لور مور ته ویلې چې ستا په مثال یم شاګرد استاد ته ویلې چې ستا په مثال یم او دی وای کړه شاګردان د دې زمانه چې دا زموږ کم شيوخ دي او کم زموږ استادان دي موږ ټول لدی پشان انسانان یو کړه فرق څه دی استاد بارک نه وایو بے ادبی دا د مور بارک نه وایو بے ادبی دا پلان ته ځان پشان انسان نه وایو په دې معاشره کې بے ادبی دا ولې یو مسلمان وایي چې رسول الله مبارک څه پشان زې موږ زما پشان دا بے ادبی نه ده دا ډېر لوی بے ادبی ده الله مو دې بے ادبی نه سره د موساته الله پاک هم په دې زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کم مقام ولا زدایم الله پاک ور کړی دي کم ایبیلیټیز کم صلاحیتونه کم مرتبه کم طاقت کم یو لوی لوی معجزات هغه په بدن کې الله جل جلاله کې خودلی و چې ولیو کم اس کم الله پاک هم هغه ټول باندې عقیده سره د ما سالم د مرګ پورې وساته او الله پاک هم سره د ما سره د نسلونو زمونږه الله مچري د اهل سنت جماعت او د قرآن کریم او د حدیثونو نه گمراه مکا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعز المسلمين والمسلمات اللهم ايد المسلمين والمسلمات اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله